دو بهترین سوچ ساتن بیا د قوم د پاره دا بهترین عبادت ده. تا او ته وراره ټیم ډیر زیات مشکوري لکه مروت نه راړې دوه لری نه راړې سره اموږ ته مدا عزت را کړې موږ دا واړه کنټریبیوشن چې کوم قوم دې پر دا تاسو دوره په هاي لیول باندې فارملی ریکګنایز کړه موږ شاید د دې دوره آغاز سے دوره قابل نه لیکن به هم ډیر زیات مشکوري. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو یو ځل بیا فرمان مروت سره د دلفراز خان چیف اف غازی خیل ورسره شفیع الله خان چیئرمین مرمنډي عظیم قدرمندو مروت کمیونٹی اواز چینل بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ چې کومه سلسله ولله جاری ده او دې په سلسله چې موږ ډي ای جی سلیم خان صاحب مروت هغه ته بیسٹ پرفارمنس ایوارډ نن سی پی او ته دلته راوړی ده. قدرمنو په علاقې چې ډېر درانه خلک شعور او بیداری اویرنس د قوم باندې زړه درد زړه خوړل او د قوم په پښو درول دا ډیر کم خلک ده. نو قدرمنو موږ سلیم خان صاحب د دې ایوارډ لپاره خوش کړی ده او دا ایوارډ موږ اصل بیسیکلی مقصد مو دا ده چې یو خو د دې خلکو افضل افزایي وسي او بل مخ ته بر چړدای نور هم دا جذبه دا پیدا کی او سره داسې کوم چې هم خلک رچک سي چې هغه دا جذبه وکړي چې موږ دا وکړو. باضابطه خبرې به سلیم خان صاحب سره کوو چې موږ مروت کمیونټي اواز ټیم ته ډیر زیات موږ ته شکریا ادا کوو چې دا سوره په خپل قوم باندې خوږیږي. قدرمندو راځو د سره څو خبرې کوو. سلیم خان صاحب الله دې خوشاله ساته موږ چینل ته ټیم راکاونو سره یقینا موږ خراج تحسین پیش کوو د تا کردار ته سلام ورسره کوو. موږ ورسره د دلفراز خان چې دا موقع موږ ته اویلیبل کړله تعالی طرف نه او د ناظم شفیع الله خان مرمنډي عظیم سره ټولو ناول خو د موږ د لکه مروت په خاوره چې تا کوم رحم ده او د تا کوم د سره محبت ده ایم آی جی نو سره اول خو دی په باندې موږ ته د بیسٹ پرفارمنس ایوارډ راوړای ده اتا وصول الله دې خوشاله سات. سره دا تاسو دا سوچ څنګه یو دا ایم آی جی د دې اصلاحي جرګې او د دې مخته بونځونو دا سوچ تاسو سمالو. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان صاحب اول تا د مروت کمیونټي اواز چې څوره ممبران دي د دې زه ډېر زیات مشکور یم او دا چې نن تاسو ته موږ بچو قربانیاني سره لیکن کوم تاسو نن دا ایوارډ راوړی دی دا ایوارډ صرف ما نه دی سلیم نه دی سره دا ما سره جاوید افضل صاحب ناست دی موږ چې څوره اورال باقي سټیرینګ کمیټي دی ایم آی جی چې څوره ملګری دي لکه موږ سټیرینګ کمیټي کې بعد سپیشلی نامونه واخلم بشیر الله صاحب دی صفی الله صاحب فضل رحمان صاحب جانداد خان حنیف خان نور ډیر ملګری چې دی او دغه سي موږ سره کوم کوارډینیشن کمیټي دی نو دا ایوارډ چې نن ما تاسو نه وصول کړای نو دا صرف ما دې پاره نه دی دا اورال موږ ایم آی جی ټیم ایوارډ دی او زه دا ټیم بهاف باندې مطلب زه دا وصولم سره او ډیر زیات مشکور یم سره. ګوره موږ خدا معمولی مهنت سره دا نه دې سره کوي سره لیکن هغه مهنت چې کوم د مروت سره موږ د ایجوکیشن په هغه سره کوو نو موږ مشکوري سره چې تاسو چنه چې دې ته په قدر نظر وکتل سره نو اول خو زه تاسو شکریا ادا کوم سره. سر ایم آی جی تاسو منشور لکه صدا تاسو اولنی سوال دا وکړی سره جاوید خان صاحب نه چې موږ چې کوم دا بنیادی خبره مخکې الریډي مختلف فورم چې موږ د ملګری ناسو ډسکشن مو وکولو مروت خو مسلې ډېرې دي لکه جنرالي موږ ډسکشن کو ګوره اوبو مسلې ستا امن امان مسله ستا ټیک نه ایجوکیشن دا بلا ډېرې مسلې دي لیکن آیا موږ د ګورنمنټ سروینټ چې دي موږ کوم کار کولی شو سره نو موږ داسې کوم ایجوکیشن داسې یو نیوټرل کار ده چې هغه چې موږ خپل کردار ادا کولی شو یخ چې سیاست سره تعلق نستا او دغه ایجوکیشن ذریعہ سره کا جاوید خان دا نور موږ ملګری دي موږ وړ دغه ایجوکیشن پروسس باندې راغلی موږ غواړو چې دا یو داسې ذریعہ ده چې دې سره د قوم تقدیر بدلیږي سره دې سره د قوم تقدیر بدلیږي نو موږ کوم دا ملګری چې نسو انیشلی کم ملګری چې موږ کوم داسې یو ایریا واخلو سره ځکه چې ایز والنټیریزم وړ کارونه موږ نو څه کولای نه مو دا استعداد ستا لیکن یو ایریا دا سره ونی چې هغه چې موږ خپل انرژي او ایفورټس التا وکړو نو ملګرو متفق تور باندې دا ډیسایډ کړ چې راځي چې ایجوکیشن باندې کار وکړو نو دې ذریعہ سره موږ اول دا را لسره چې دا موږ ایجوکیشن چې سٹارټ واخلو. سر تاسو د لکه مروت په خاوره شي دا ډیسبرمنټ کو کا بیگز دی کا نور سی ایکټیویټي تاسو الته لګیا دي مخته موجوده وسط خیال ستاره
شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو فرمان خان تاسو ډیره مهرباني او د مروت کمیونٹی اواز چې تاسو راغلو قیمتي وخت مو باسره موږ خو دایره چې دا لکی مروت او مروت چې هلته لکی مروت چې څوک اوسېږي ټول خلک دي. اوس موږ سٹارټ اخیسته ده صرف بیگز دا یا چې کوم ټیلنټډ سټوډنټس دي یو ته موږ ایوارډز ورکو. فیوچر چې موږ دا اراده ده چې موږ یو ماډل سکول به جوړو هغه بل کې مروت چې جوړو خو ایغه لپاره ډیر هیوج فنډینګ پکار ده او هغه پر ورو موږ لګیایو ملګری لګیا دي فند ریزینګ کوي. شو فند ریزینګ تقریبا سره ده خو هغه کافی نه ده. نو موږ فیوچر چې ماډل سکول پر ده او کوشش پیدا کو چې هر غریب بچای چې چاته ایجوکیشن موقع نستا ایغه ته ایجوکیشن موقع ملاوي. دې سره به زه خبره کوم دی هغه باندې جاوید افضل خان خبره مخکې موږ الریډي لکه چې کوم اورال موږ پلانس تا یغه چې لکه څنګه چې موږ ګرلز یونیفارم ګرلز باندې موږ ډیر زیات ایجوکیشن کو ځکه چې مایند ایجوکیټډ دي دا د مستقبل معماري کوم دي سره د مستقبل نسل تربیت ډیر ډیپند چي دي د مایند ایجوکیشن باندې دا نو موږ فیملی څنګه میل ایجوکیشن امپورټنٹ دا ایکولی امپورټنٹ چې د فیملی ایجوکیشن دی. نو موږ خو بیگز بوائز پر کو جنو کو د پر موږ ګرلز یونیفارم کو موږ ان شاء الله فرست فیز کړی دی سیکنډ فیز کړی دی تقریبا آلموست تقریبا 100 نه زیات سکولونه موږ کور کړی دي او دا به ان شاء الله موږ واړه فیوچر چې کور کو دین علاوه چې د خبره کوم هر مخ چې کال ټیلنټ ایوارډ شو کړی و چې د ګورنمنت سېکټر نه پرایویټ سکولونه نه ګورنمنت سېکټر نه میټرک او افیسی په لور باندې چې څومره ټیلنټډ ماشومان یو ته موږ کیش ایوارډز او ایوارډز کیش ورکول دي او سره شیلډز او د دوه چکم استادان دي هغه استادانو اصلي د لپاره سرټیفیکیټ وغیرہ دا کو دین علاوه موږ دا لک شانتا سی اس اس هم کوچینګ کله کله هغه هم یو پروت ایجنډا ده لیکن اورال موږ دا غواړو سره چې د مروت کوم چکم دي موږ د یونیفارم ذریعے سره بیگ ذریعے سره د ټیلنټ ایوارډ شو د ذریعے سره موږ یو انوایرنمنت کریټ کول غواړو یو ماحول د تعلیمي ماحول پیدا کول غواړو د تعلیم شعور اجاگر کول غواړو سره او چې د خپل دا واړه چې څوره موږ کا بزنس کمیونټي دي افسران دي او دا د سکولو ته جو بنیادی مقصد مو دا چې د ماشومان ته موږ رول ماډل ورسو چوک پولیس افسر دا چوک پروفیسر دی چوک ډاکټر دی چوک بل انکم ټیکس افیسر دی چوک بزنسمین دی او د دې موږ نوجوان نسل ته موږ چین او دوه ته دا موټیویشن ورکو چې مهرباني کوئی سکول ما پرې دی سکول هر حالت چې تاسو سکول ته راځي نو دا موږ بنیادی ایجنډا دا چې اول دا ډراپ اوټ کم سي او چې کوم دا ایجوکیشن موجود دا او د چې بیا فردر کوالټي امپروومنت هم راځي سر تاسو دا قربانیان هو ایم آی جی په وساتت سره تاسو کوم پلیټ فارم راوړتل دا تاسو جی نور هم مروت سره قربانیان استدیګه هغه د ویکنسی په حواله سره دي مروت ډیر پاسپنده اولاد موډل کې مروت ویکنسی ډیره کمولې نو تاج دې څوره لکه استراګل چې کوم هغه باندې مخراج تاسین فرمان خان دا خو ایجوکیشن لکه ویکنسی خو الریډي چې دی شکر الحمدلله الریډي د موږ دالته یو هغه کیس موو کړی وسره 324-25 ویکنسیز وي هغه چې یو ډي اس پی مختلف انسپیکټرز سب انسپیکټرز اے ایس آیز هولدار دا نو دا خو الریډي یو ګورنمنت الریډي پروسس موجود دي لیکن ما ته تقریبا د چلور مې بنجش پاک جوړه مخ چې کوم د ویټینګ لیست سټوډنټان راغلي ورسره 10-15 کسان کلی ته راغلي او ریکوست کړو نو ما دوسر دا کړو چې را ان شاء الله ډونټ وری چې وخت تاسو دا 31 ډیسمبر لاست ډیټ د دو ایکسپایری چې کوم کینډیډیټ غو پاس کړی ایټا ټیسټ او 31 ډیسمبر پر د دو انلیسټمنټ نو سی نو هغه مطلب چې کوم دو کا ټیسټ پاس می نو هغه بیا نه 31 ډیسمبر نه پاس کنسیډر کیږي نه نو دو راغلی ول نو بیا هغه واړه سټرګل د دو کوم یو دو کمیټي جوړ کړه هغه به ما سره برای راست چول نو ان شاء الله دلته چونکه ز فاینانس هم د ما بنیادی کار هم وسره بیا د خپل علاقې کار هم نو بیا مختلف سیکټری ایډیشنل سیکټری فاینانس او سیکټری ایډیشنل سیکټری او سیکټری فاینانس دی واړو سره مسلسل 15 میاشتې غو نه پاس الحمدلله دا کوم حق سره چې موږ لکه مروت کوم تا غد ویکنسیز پوزیشن دی اس کمپیر ټو ادر ډیسټرکټس بنوبر او اخلی اور ډیر زیات کم نو دا موږ ډیر زیات ډیزرو کول سره دا ان شاء الله بس خپل ډپارټمنټ efforts ما بچو او زه د ایډیشنل سیکټری او سپیشل سیکټری ایجوکیشن خاص مشکور چې دوه مور سره د تعاون کړو سره موږ جی د مروت کمیونټي اواز ټیم له طرف نه د مروت له طرف نه یو ریکویسټ ته همدردانه کوو د تاسو ایم آی جی ته چې بعض یونین کونسل داسې تاسو خو جی بیگ تقسیم وو پورا 20 کیلومتر علاقې چې د زنانه او پرایمري سکول پورې نسته دي د چې جی چې څور تاسو لوس انسان د وس پورې نیولای ده
دی چې تاسو لیجسلیشن لا صدا سوچ دي. بالکل تاسو خبره صحیح ده. ما خپل 15 کاله دغه ایجوکیشن سیکټر چې کار کړی دی ولته لکه مروت چې جی ایم پاتې وم. سکولانو مسلې ډېرې دي او هغه لپاره موږ دا ده چې موږ ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کلوز کوارډینیشن ده. هغو ته موږ ټایم ټو ټایم ځایونه آیډنټیفای کوو چې جی دی چې سکول ضرورت شته ده او دی چې دی بچیو ته زڼکیو ته جنکیو دواړو ته سکول هغه ده. خو چونکې تاسو سلیم خان صاحب چې ویلي چې موږ خو والنټریزم باندې کار کوو، پرسنل کیپاسټي چې کار کوو، موږ ایجوکیشن ډپارټمنټ کاغه سیکرټري ده کاغه منسټر وي چې کوم جی ته موږ ایکسس وي موږ به هغو ته سپیشل ریکویسټ کوو چې دغه علاقې چې د ایجوکیشن ضرورت ده مهرباني وکړو تاسو سکول جوړ کړو. که دې لپاره موږ ایم این اے ایم پی اے یا منسټر ته هم ریکویسټ کوو موږ به کوو. خو یو شاید چې هغه تاسو ته سټارټ کېدو خبره وکړه چې موږ کوشش کوو چې مروت او اصلاحي جرګه د سیاست نه بالکل بار او صرف د بچیو تعلیم او د بچیو فیوچر لپاره موږ خپل کوشش وکړو. هغه چې کوم مروت کمیونټي اواز راځي او که نور څوک ملګري راځي هغه ویلکم کوو او موږ به خپل کوشش کوو. آلریډي جاوید خان ته پته دی موږ ملګرو ته موږ آلریډي کوم سکولونو ته تللی یو سره هلته د استادانو موږ ته چې کوم د ایگزسټینګ سکولونو چې موږ ورته میسنګ فیسیلیټیز میسنګ فیسیلیټیز مین چېرته سکول کې باتروم نشته، چت خراب دی، پکای نشته، بجلی نشته، دا واړه آلریډي چې چېرته موږ ایم آی جی پلیټفارم باندې دا ریکویسټ راغلی دي. ما زه به دا په دې تاسو ذریعې سره به زه دا خپل قوم ته دا خبره وکړم چې موږ آلریډي سیکټر ایجوکیشن چې کوم موجوده راغلی دی سره متسم بالله ما سره ډي سی پته سره ډېر ښه ورور غوندې تعلق مو دی. بیا برکت الله مروت صاحب دی سپیشل سیکټر ایجوکیشن دی، نوید الله شاه دی سره ډیپټي سیکرټري دی بچي دی واړو سره سپیشلی سیکرټري صاحب او سپیشل سیکرټري سره دا موږ میسنګ فیټیلیټي سکولانو دا مو اوچته کړې ده بار ان شاء الله امید دی سیکرټري صاحب خو کمیټمنټ کړی دی چې دا مې دوه میاشتې مخکې چې یار موږ به لکه مروت ته زه تاسو سره وزټ هم کوم نو موږ کوشش دا ده چې سیکرټري صاحب کلم فارغ شي نو موږ به ایم آی جی پلیټفارم باندې سیکرټري صاحب ته فنکشن کوو. هلته چې کوم د موږ سکولونو میسنګ فیسیلیټیز دي دا به ورته کوو او چې چېرته آلریډي سکولونو ضرورت دی دا خبره ان شاء الله موږ به ټیک اپ کوو. سره قدرمنو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. سر قوم ته اخر چې څه پیغام ورکوي تاسو ذریعے سره قوم ته خو صرف دا غد سره هر موږ د لکی مروت هر نر او زنانه معصوم لوی هر یو ته اپیل ده چې څوک دي سره چې چوک دي سره دا مو ورته ریکویسټ چې مهرباني وکړئ د خپل بچي سکولانو ته ولرئ سره که تاسو زنانه معصومه ده او که نرینه ده دواړو ته برابر اهمیت ورکړئ او سکول ته ولژئ دې باندې واړه کارونه مه کوئ ځکه چې یو ځل دې دنیا ته راغلي دي سره په تعلیم ذریعې سره د چې هغه استعداد پیدا کېدلی شي هغه کوالټیز پیدا کېدلی شي داسې غریبان دي چې هغو چې لیډرشپ کوالټیز پیدا کېدلی شي د خپل خاندان د خپل کلي د لکي مروت ایسټ جوړېدلی شي او د دو بوج اټاو کولی شي. نو دا یو اپیل ګڼو سره چې یاره موږ خو سر وایي چې یاره هر حالت چې بچای مهرباني وکوئ ګورنمنټ سکولونو ته یا کچا پرایویټ سکولونه هر حالت چې سکول معصوم سکول ته لږی سره دا موږ یو اپیل دی. سره سلیم خان صاحب خو دې بچو دی ویل چې ټول مور پلار د خپل بچي سکولانو چې داخل کې او سبق ته پوهږي زه به دا خواست کوم مروت کمیونټي ته چې موږ چور هلته مروت دي یا نور چوره خلک اوسېږي قوموال موږ خواست کوو چې مروت او اصلاحي جرګې نه چنګ ته مهرباني وکړو رایسو موږ سره یا موږ تاسو سره ملاویږو او دا بچیو د تعلیم باندې سوچ وکړو او چې کومې مسلې خو هر چېرته دي موږ د کوشش کوو چې خپل بچي موږ تعلیم نه محروم نه کړو. موږ لکه مروت خلک ډېر تکړه دي خو خاص دا ده چې میندې پلاران یا موږ چې چوره مشران دي دا د مخته راشي او د بچیو تعلیم باره د لږ سوچ او فکر وکړي. او دې سره اخرنۍ خبره جاوید خان خبره زه بیا کوم چې یاره مروت هر یو که سیاسي مشر ده که علما حضرات دي که ناظمین دي او که استادان دي سپیشلی موږ وایو چې ایم آی جی پلیټفارم باندې د راشي دا ایم آی جی موږ اجتماعي کوز ده اجتماعي کوز باندې سپیشلی اساتذه کرامو ته او د چې کوم مشران دي هر هغه باندې ناظمین صاحبان دي راشي د ایم آی جی پلیټفارم باندې موږ سره په تعلیم په غاړه را سره روان شي که څوک مالی امداد را سره کولی شي که څوک موږ سره جسمانی کولی شي څوک انټلیکچوال کولی شي څوک څه قسمه کولی شي څوک تبلیغ را سره کولی شي دا موږ یو تعلیم موږ د موږ پسماندګي د موږ امن او امان د موږ واړو مسلو چې دی
بزنس سمیت یا فائنینشل ڈیولپمنٹ سمیت موڑا ایجوکیشن چې دی دا د موڑا قوم او د قوم واحد او یو بنیادی نجات یو ذریعہ ده سره. ډېره مننه. عزتمندو بهترین سوچ ساتن بیا د قوم دپاره دا بهترین عبادت ده او بیا د بچي هغه تعلیم یوه اکای ده د امن او د ترقي اکای چې سره تعلیم ایجوکیشن. تا او ته وراره ټیم ډیر زیات مشکوري لکه مروت نه راړې دوله لري نه راړې سره موږ ته مدا عزت راکړه موږ دا واړه کنټریبیوشن چې کوم قوم دې پر دا تاسو دوره په هاي لیول باندې فارملی ریکګنایز کړه موږ شاید د دې دوره آغاز سے دوره قابل نه لیکن به هم ډیر زیات مشکوري سره.